بسم الله الرحمن الرحيم. كذا إذا أصبح المريض قادرا على قضاء ما فاته من الصيام ومات قبل أن يقضيها وجب عليه أن يوصي وليه بأداء فدية الصيام الفائتة. دینه مخکې د قضا مز چې د یو سړي په ذمه پاتې شي او په د باندې مرګ راشي نو د هغې د فدیې متعلق مسله وه. اوس د قضا روجې د فدیې متعلق مسله ده. یو سړی دی بیمار دی، دنه روجې پاتې شته دي او بیا دی ښه شو، د روجو موقع ورته میلاو شنله د نیسلو، خو ده دا روجې ونه نیسلي نو د دغه سړي دپاره چې روجې ونه نیسلي او دی مړ شو، د مرګ په وخت کې به دی وصیت کوي خپل ورثاو ته چې زما دومره روجې پاتې دي د هغې فدیه راکړي او دا فدیه ادا کول د ده د مال نه په ورثاو باندې بیا واجب دی. په ده باندې وصیت واجب دی او په ورثاو باندې بیا ادایګي واجب ده. اوس دې کې دوه صورتونه دي. یو صورت دا دی چې یو سړی هغه بیماره دی او دا بیماري د ده دا داسې بیماري ده چې د دې بیمارۍ نه وروسته دی ښه نه شو، ده ته د بیمارۍ نه وروسته د ښه کېدو موقع میلاو نه شته، ښه نه شه، په دغه بیمارۍ کې دی مړ شو، نو دې بیمارۍ کې چې ده څومره روژې خوړلي دي نو دا ده ته معاف دي، ځکه چې ده ته د قضا موقع میلاو نه شته، د قضا هغه طاقت او قدرت ده ته میلاو نه شو، په قضاو باندې دی قادر نه شو. لکه مثال په طور باندې یو سړی دی، دی په 20 رمضان ناجوړه شو، 10 روژې ده وخوړلې، بیا 2-3 میاشتې یا یو میاشت یا 2 میاشتې دی ناجوړه ښه نه شو او مړ شو، نو ده ته چونکې د روژو د قضا موقع میلاو نه شته نو دا 10 روژې په ده باندې نشته دی، نه د دې فدیه شته دی نه د دې قضا شته دی. یو سړی دی، دویم صورت، یو سړی دی په 20 رمضان مثال په طور باندې دی ناجوړه شو، اختر تېر شو، دې نه وروسته دی ښه شو، میاشت 2 دی ښه و یا لږ د دې نه ښه و، خو د دې روژو نیسلو ده ته د دې 10 روژو ده ته موقع میلاو شته، دا یې نیسلی شته دي، خو ده سستي وکړله ویې نه نیسلي، قضا یې راونه ګرځوله، دی مړ شو، په ده باندې فدیه ده، په ده باندې فدیه ده، دی به فدیه ادا کړي. یا داسې د بل عذر په وجه باندې یو سړي روژه وخوړله او د اختر نه مخکې مړ شو، اختر وروسته ده ته موقع میلاو نه شته، یا هغه عذر نه دی ختم شوی، اختر تېر شو خو عذر نه دی ختم شوی نو په ده باندې او مړ شو نو په ده باندې قضا او کفاره نشته دی. خو که یو سړي ته موقع میلاو شله، عذر یې ختم شو او د بیا ونه نیسلي دا روژې نو په ده باندې قضا ده. که قضا یې راونه ګرځوله ویې نه نیسلي نو بیا په د مرګ وروسته د مال نه فدیه ادا کول دي، دی به د مرګ په وخت کې وصیت کوي او ورثه به د مال نه فدیه ادا کوي. کذا اذا اصبح المریض قادرا، دغه رنګې کله چې یو مریض قادر شي علی قضاء ما فاته من الصیام، په قضاو باندې هغه چې فوت شوي دي د روژو نه، ومات قبل ان یقضیها او مړ شي دی مخکې د قضا راګرځول نه، وجب علیه په د واجب دی ان یوصیه چې د مرګ په وخت کې وصیت وکړي ولیه خپل وارثانو ته باداء فدیة الصیام، په ادا کولو د فدیې د روژو الفائتې چې کومې د ده نه فوت شوي دي او قضا یې نه ده راګرځولې نو دی به د دې وصیت وکړي خپل وارث